یو مسلې دا پښتنه شوی وه چې موږ په علاقو کې اکثر چې کومې مسلې دي هغه د جرګو په صورت کې حل کېږي. ډېر ملګري ته ناست دي چې هغه جرګې کوي، یا داسې ډېر کسان نور تاسو یې پېژنو چې جرګې کوي. د مسلې پښتنه دا کړې وه چې دغه جرګه باز چې کوم د خلکو په منځ کې جرګې کوي، دوه خلکو په منځ کې صلح کوي، نو دا د دواړو خلکو نه پیسې اخلي، جرګې والا اکثر پیسې دې نه اخلي. نو آیا دغه پیسو اخیستلو څه وکړو؟ مسله لږه پیچیده ده. اوس چې ډوګونه ورته ګولاو کو ځان مې باندې کوي دې اوس مختصر بیانوم انشاءالله العزیز. در روانه جمعه کو بیا تفصیل سره بیانوم، تفصیل به باندې وکړم، بیا تفصیل سره. بلانې خبره ده چونکې موږ علاقه کې مخکې عدالتونه ونه عدالت خوونه عدالت خو اوس راغلی. نو هغه خلک چې کوم خلکو دغه جرګو په رسم رواج باندې خبر وي چې په کومه طریقه باندې کېږي، په کومه طریقه باندې امن راسي، او دغه خلک چې کوم دغه باندې جرګه کوي دواړه یې مني، نو بیا دې نه داسې پیسې اخیستل چې چاله به باندې زور نه ویرسي. دا نه چې اوس مثال جرګه راوکړله او راکړه 6,000 روپۍ، نه دومره روپۍ چې تا کار به باندې خالي روانېږي. تا مثال کے طور پر بزرگاہ کے گاڑی کریے کے مولا کے دلی هغه پیسې، یا مثال کے طور پر کاغذ پنسل لیکه مولا کے دل هغه پیسې اغستل جایز دي، یا نه علاوه نور پیسې اضافي اغستل جایز دي. اجرګي ولا په چا باندې جرمانه کیږي یغه څه حکم دی؟ وس کې اجرګي ولا دغه جرمانه په چا باندې کې خلا، او دا جرمانه چې چا ظلم کړی یو ظالم نه یاخلی او مظلوم له ورکوي، بیا خو خبره نه. ظالم نے واغستل صدقه یې کړله په عوامو کې چې هم عام طور باندې ننواتې ورته وایي چې ټول خلک پکې راشي، ټول خلک یې وخوري، بیا هم څه خبره ده. او که نه ظالم نه یې واغستلې او جرګه باز خپل جوب ته واچولې، نو دا یې د جرګه باز دپاره جایز دی. دغې نورې هم مسلې شته دی، تفصیل پکې شته دی. انشاءالله العزیز را روانه جمعه که ماته موقع میلاو شوله تفصیل سره دغه مسله بیانوو. اوس مې د مختصر بیان کړله. هغه خلک چې کوم جرګې کوي هغو له پکار دی چې جرګو په وخت کې ځان سره علماء کرام کې نه وي، دغو علماء کرامو نه هغه ټوله مسله زده کول پکار دی. بیا کله قرآن حدیث مطابق ته بیان کې علماء کرام، بیا یې مخکې چې کوم د خلکو ته بیانوه چې کله تا د علماء کرامو مشوره نه ورکړي او ځان نه چې کوم د بیانوي، نو په دې کې ډېره داسې کېدی شي چې د قرآن حدیثو خلاف مسله وکړي او په دې باندې ته ځان د الله باندې گرفتار کړي. نو دغه کوشش کول پکار دی جرګه بازو له چې علماء کرامو سره کې مشوره دې نه اخلي چې زه مسله داسې بیانوم، دا مسله ټیک ده که نه. الله تبارک وتعالی مال او تاسو ټول په خبرو باندې عمل